السلام علیکم. روډ څنګه الله خیر دی؟ صحت دی ښه دی؟ کور خیر دی؟ ماړه ښه دي؟ ته څنګه یې؟ پخپله ښه یې؟ دا په 1 جون ماسپښین زه هسپتال کې وم. ماته فون وشو زموږ په دې ګرین چوک کې زه د شاته جومات جوړو. د جومات مخې ته دا بنډه لاره ده. د جومات مخې ته دا لاره څوک دیوال وهي. نو ما زه درځم. زه لاړم او چې په ژوند کې چې ته شروع نه دی کړی نه چاته دا تماچه ټوپک دا شیزونه ویزونه ما نه دي راغستی. زه لاړم هغه ځای ته. رحیم الله را سره و. راته فون وکړو. هغه ما نه مخکې هلته و. چې زه لاړم نو هغه ځای کې بس دا کسانو دیوال و. دا زموږ د 2012 نه دوسره کیسونه ومو. بیا په 2014 کې کیسونه سپریم کورټه پورې وو. هغه موږ وګټل. بیا دوه نه عظیم خرڅ کړو. پای کې 100 روپۍ راکړې او نورې چیکونه کیش نه شو. باونس شو. بیا کیسونه بیا شروع شو. بیا های کورټه سپریم کورټه پورې لاړو. هغه بیا کینسل شو. دوسره بل اپشن نه و. نو دا زموږ دا ځای دی. په دې موږ کار شروع کړو. پلازه پې جوړول. دو عدالتونو ته تللي خو سټې ځکه چې هغه سپریم کورټه پورې خارج شوي نو سټې عدالت نه دی ورکړی. نو بس دوی وی چې یاره دوسره په څه طریقه باندې شر وکړو چې دوی څه بدنام کړو متنازعه کړو چې زموږ کیس جوړ شي. د هغې دپاره دوی د پلانینګ کړی او دوی به تیار راغلي وو. تقریبا 7 کسانو تماچې ورسره وي او دغه وي. خو په موقع داسې وه چې ما بیا هم کوشش کړی چې شر ونه شي. زما نه وینې بهېدې. 3-4 ځای مې سر مات شو. تقریبا 23-24 سټیچز مې په سر کې وتې دي. زه اسلام آباد کې یم کلثوم هسپتال کې. نو انشاءالله چې واپس راشم بیا به سوشل میډیا ته کښېنم بیا به دا خبرې کوم. خو زه خو غواړم هم دا چې یاره زما څوک فیصله وکړي ځکه عدالت ته خو زه تللی یم. جرګو له تللی یم. خلکو ته ناست یم. دې کې ډېرې جرګې شي ډېرې خبرې شي خو چا فیصله چې زموږ په حق کې شي بیا هم نه پرېږدي. به هر حال هغه ځای کې دوی چې څه کوله وکړو. بیا د دې نه بعد چې زه راوختم نو زما نه ډېرې وینې بهېدې. زما دا خلک خبر شو. زما دا ترونه دوره ورسېدو. نو یو تره دی سره تماچه وه. چې زما وینې ولیدې ډېر زیات خفه شو. تماچه تې ما او هغه غویمه وکړه. تماچه تې ما په زور وغسته ځکه دوی تللي دوی څنګه زموږ باندې ګزارونه وکړو. دغه کور دی کور ته وختو ګېټ یې بند کړو. نو بده خبره وه. بیا فایرینګ وکړو. تقریبا د ټول بڼ والا ګرین چوک والا خلک وو. په هر حال هغه چې څه یې به زه قوم ته یم خو ما چې تا ته ووایم عزتمند شي. زموږ دا ملګري بعضې نیمه ملګري په ذهن کې دا راځي چې دا څه شي. نو انشاءالله چې زه راشم سبا به زه راځم او چې راشم او کښېنم مخامخ دغه ځای ته راوړو څه خبرې مخامخ قوم ته وکړم. نو انشاءالله دې لپاره مې دا میسج او دا درولی و. ملګرو ته هم ووایه چې کوم دا ویډیو ما درلېږلی وه دا د 1 جون 3 بجې چې کوم زه دغه ځای ته تلم په ما ګزارونه شوي. د هغې نه بعد یو په سوشل میډیا ویمه سټارټ ده. دا هلکان چې ته په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې ورکوي نو دوی پکې نن د ځان لاسونه خپې کړي دي او په ټیک ټاک یې ورکړي. نو زه اوس هم چیلنج ورکوم. دوی ما دوله نه دی وروړلی او مخامخ ورته هم وایم قرآن مخامخ پکې د هغې ته سړی خبره وکړي هم ټیکي. خو چې څه یې به انشاءالله قوم ته مخامخ کوم او دا چیلنج ورکوم چې دوی دا پټۍ کوله وکړي. د یو ځای نه دی خو دا ټول ګپ شپ دی. هسې قوم له دوکه ورکوي سیاسي سکورینګ کوي او کوم چې دا پارټیان ولې هغه دې نه فایده اخلي. خو زه په دې مطمئن یم. شکر الحمدلله عزت ذلت د الله په لاس کې دی. نور چې څه یې به انشاءالله قوم ته یم الله به خیر کړي انشاءالله. خپل خیال ساتئ. عزتمند شي. السلام علیکم.